اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د چیرمن شام صاحب او سردار فاروق صاحب، سردار نصیب صاحب او سره نور ملګري د هغو په اجازه باندې قریبانو تاسو نن ډېر ښایسته پروګرام جوړ کړی دی. ویلکم درته یایو. ستاسو راناسته د چیرمن صاحب په کاروان کې او په پیپلز پارټي کې تاسو شمولیت اختیار کړئ. چیرمن صاحب خو څه د تعریف محتاج نه دی. په بوري کې تقریبا دې سړي دونې موبلایزیشن وکړي د فاونډیشن په ترو باندې. فاونډیشن یو ډېره غټه اداره ده، دا د رجسټرډ که د دې عوام دپاره د دې به انشاءالله ثمرات له وخت سره نور هم زیاتېږي. دلته دوی خالصه زموږ عوام په دې شي باندې آګاهي کړې ده، مطلب چاته یو وینه ورکړه یا یو هسپتال ته پوښتنه وکړه. خالصه پر دې ځای باندې د فاونډیشن بنیاد نه دی ولیږه. چې کوم ټیم عاجزانو دا نیشنل او انټرنیشنل ډونرز پاکستان ته رالو، د دې ثمرات به انشاءالله بعد کې به دې عوام ته پته ولګېږي. ولې دا ټیم داسې کوم فاونډیشن رجسټرډ کړی دی دا پر خپلو ثبتون باندې تقریبا فلحاله ولاړه نه دی. دا دی په خپل خود د یو چندې د یو علاقایي کوم خلک تعاون سره کوي نه، د هغه په ترو باندې تقریبا دی خدمت کوي. لیکن کوم ټیم انټرنیشنل ډونرز راغلو پاکستان ته، د پاکستان چې کوم حالات دي هغه ځانو تاسو ته معلومه ده چې دلته ډونرز نشته او کوم دغه غټې ادارې چې دي هغه کلوز دي. او دې فاونډیشن ته به انشاءالله ډېر غټ فنډ ریلیز شي او کوم ټیم چې فاونډیشن خپل فنډ ریلیز کړي انشاءالله زه دا یم چې دوی چې منیسټر شي هغه خو به جلا خدمت وي او د فاونډیشن خدمت به له دې حق جلا وي. فاونډیشن پر پرو باندې ودرېدی، دا انشاءالله تاسو د عوام تاسې به وینو چې انشاءالله دا به نور هم ډېر غټ خدمت وکړي په ښار کې، په ګلۍ کې، په کلو کې، په دیهاتو کې. هره شعبه ده، زندګي ډېره غټه شعبه ده عزیزانو، د دې ختم کېدل نشته، سرکار نشي پسې رسېدلی. نو انشاءالله کوشش کوو چې شمس فاونډیشن په مزید نور هم کار کوي او له تاسو څخه هم دا هیله لرو، له عزیزانو له قریبانو څخه چې په دې کمپین کې تاسو موږ ته نور هم خلک را پیدا کړئ او چې دغه یو تعلیم یافته ځوان دی دغه لږ فارغ کړو ته صوبایي اسمبلۍ ورسوو او دوی خپل نور هم خدمت راښکاره کړي او په دې زموږ خواربوري کې څه کارونه وکړي او خپل خلکو ته مطلب ترقي ورکړي. نور خبرې به مقرر هم درته کوي انشاءالله. ستاسو په اجازه وسلام. دا و طاهر په دې ځای د بلې وینا لپاره ملک جبار ناصر ته درخواست کوو صدای مختصر یو څو خبرې تاسو ته وکړي. ملک جبار ناصر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو له مخه چیرمن صاحب، سردار نصیب الله، سردار فاروق د دغو په اجازه نن د سردارایت کیفزایی په کور چې کوم شمولیتي پروګرام ده دا ډېر ښایسته پروګرام شوی ده. موږ دوی ته مبارکي یایو چې دوی په چیرمن صاحب باندې اعتماد وکړو او دوی دې الله پاک په موږ پورې بختور کړي، موږ دې الله په دوی پورې بختور کړي. په نورلایي کې خو ډېر خلک رالو، ډېر خلک موږ وکتل، د تور په نامه مې وکتل. اول ورځ یې کتاب و، دا کتاب یې ما وکوت. په کتاب کې تقریبا در نیمای زیات درواغ که تاسې نه منئ او کوم سړی ویلی شي هغه ته به زه کتاب ورکړم له ما سره پروت ده. بل بابت لالا و، بابت لالا غریب اوس ډېر زوبل ده، موږ ډېر زنده‌باد مرده‌باد د ده دپاره وکول خو داسې خاص رزلټ یې هغه هم نه راووت. چیرمن صاحب چې ده هغه د غریبانو یو همدرد انسان ده. د لرنینګ سکولان خلاص کړي دي، 8 سکوله یې خلاص کړي دي په ترخه چینه کې، مثال په برټ کې، په بله علاقه کې.
دغسې د سترګو علاجونه کړي دي د غریبانو، څوک بجلي نیولې دي د هغو کارې کړی ده، بېلا تعصبه بېلا تفریح، ډېر ښه سړی ده. زه یو ور بیا تاسو ته مبارکي وایم، الله دې وکړي چې موږ تاسو سره بختور شو. چرمین صاحب ته به فل همت به ورسره کوو، خالي اوټ به نه ورکوو، سپورټ کوو بیا هم لکه نن چې دا سردار نقیب سپورټ کړی ده، دغه سپورټ یې حسابونه مخلوق موجود نور ټایم مې نه اخلم. دا و ملک جبار ناصر د بلې مختصر وینا لپاره حاجي باقي شیخ عثمان خیل ته دعوت ورکوو چې د مختصره وینا تاسو ته وکړي. حاجي باقي شیخ عثمان خیل. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دنن دا شمولتي پروگرام صدر چرمین شمس لالا او له سره نور مهمانا سپینږیري ځوانان د دوی په اجازه او ما ته مخامخ ناس خلک د ستاسو په اجازه نو کارونه خطر لوی راب کوي. ما به موږ به خدای یاتو هر څه چې کوي هغه الله کوي. خبره واوره، موږ تاسې نه شي کولی، لیکن کوشش چې چرمین صاحب زموږ پر دا علاقه باندې منتخبه شي او موږ پر واوره د ده له ښه ذات نن سبا موږ تاسې وینو په لور لای کې څونه دنیا ور روانه ده. د ده دغه یوه غونډۍ بس دا د نن خلک چې نن سردار نقیب، سردار حیات الله او لال خان سردار دوی چې کومه نن خلک راغوښتي دي، په دا کې د هر نسل خلک دي، په دا کې د هر ځای خلک دي. سلیمان خیل هم شته، بلوڅ هم شته، حمزادی هم شته، کیبزیان هم شته، نور مزه قومونه ما ته دماغ نه راځي، خو لیکن نور هم ډېر دي. نو چرمین صاحب چې دغسې ستا دا خلک بسي په دا غونډۍ کې دا خلک دا دنیا اسمه راټوله ده. دا ته شمولتي پروګرام نشي ویلی، دا ته به موږ څه شی جلسه ویایو، دا جلسه ده. نو د نقیب سردار او د حیات سردار او سلیم سردار موږ ډېره شکریه ادا کوو چې د نن دا درجوک دنیا راغوښتې ده، دنیا ناسته ده. هر کله دا زړه وایي پښې هغه ځای له ځي چې زړه کومه فیصله وکړي، پښې هغه ځای له ځي. نو چې دا خلک راغلي دي د دا معلومه ده چې د دا خلکو زړه غواړي، د دا خلکو د چرمین صاحب سره ګرانۍ دی، شفقت دی. نو نور د دغه دپاره دا خلک دغه نه دی کړی، دا ټیم چې ایستلی دی هر چا ټیم قیمتي دی دا ټیم. نور وخت نه اخلو، دغه ډېر دی، خطاب والا ملګري ډېر دي. نو یو مجلس به درته کوئ، نو موږ تاسو به همت کوو. اوس چې زه وینم ګوره دا غونډۍ سر دی، په غونډۍ کې په ماله کې یو کار نه دی شوی، نه یو ګلۍ پخه شوې ده، نه یو ورک شوی دی، نه یو رڼا جوړه شوې ده. په غونډۍ په سر کې له دوړو کوت نه کېږي. دا څه وجه ده؟ دا وجه دا ده چې دلته چا کار نه دی کړی. موږ منشران سر شوي دي، په دا کې ملا هم تر شوی دی، پښتونخوا هم تر شوې ده او اجتورکه هم تر شوی دی، لیکن په دې غونډۍ کې یو کار نه دی شوی، د هېڅ چا کار نه دی شوی. دا خلک خوران مایوسه دي، دا نه چې موږ ټول مخلوق وځایو د چرمین صاحب په خدمت کې حاضر یو، دا په دغه حاضر یو چې موږ ډېر مایوسه شوي یو. هر سړی په خپل ځای مایوسه دی، لیکن اوس که خدای کول وروره موږ د چرمین صاحب خدای مدام موږ یو خپله دعا قبوله شوې ده چې دا نن سړی موږ سره مخامخ کوي، موږ ته په لاس راکوي، زموږ کاندیډیټ یې ودروي. دا ناامیده خلک، دا پریشانه خلک، دا د حقیقت خواله خلک ګرد و چرمین صاحب ته را روان دي. دومره دنیا را روانه ده چې انشاءالله که زموږ که چېرې نه به موږ ته ټکټ د پیپلز پارټۍ نشي میلاو، زموږ ازاد یږدو قسم دی که خدای کول انشاءالله. چېرې دی سره غوړ، چېرې دی مختر لمرژه بیا دی ګټي، ته بیا سره نه ګټې، بیا وګټله زه به تا وګورم. درې پارټۍ به پرې وځای کړږي، بیا بیا نه موږ ګټو، په درې پارټۍ څلور پارټۍ به پرې وځای کړږي، بیا موږ
موږ د دوه پاټیو جیت هم نه منو چې په دوه پاټیو تاسو له موږ سره نه ګټئ انشاءالله وروره نو ما ته یو وخت ملک حکیم خان هم ځي مجلس کوي د سردار اشرف د دوی کاکړي ولا بیا ځل خراب شوله نو ملک حکیم خان ماته ملک ساش کاکړي څنګه شوله دا راته ویلې والشيخ والوس ما تر دغه ځای رسول کېده ملک حکیم خان راته یې امضاځئ وای تر دغه ځای مې رسول کېده چې د اوس د اشرف ګډای مګر په دوکان کې بند کړی دی او خالد ګېټ ته چې په راکشه کم بس ختم دي سر د پسه خلاص وي دا خبره اوس موږ د ګر په دوکان کې بندوو انشاءالله که خدای کول خالد به دا ګېټ په راکشه وو د الکشن شپې پاتې دي که خدای کول ګر به په کلانه نه باسو ور به پکې بندوو نو همت به کوو که بې نه کوو وروره په سرې معنا بې کوو یو سړی چې همت وکړي لس ووټه پیدا کولی شي نو چې یو سل اتیا کسان دا نه دي دا کم سے کم تر زر ځانه سي زموږ ستاسې خوندې مندې د هرې یوې ووټ شته حقیقي ووټونه شته شناخته شته په بیروستان کې نومان شته دا یو سل اتیا کسان نه دي دا تر زر زیات دي بیا چې موږ دا زر کسان زر ووټر موږ همت وکړو دا سړی یو لس ووټه پیدا کړي څو دي حساب ورته وکړه دا ګر موږ حقیقت یو موږ دا نوم نه یو چې موږ پیسو له راغلي یو موږ دا نوم نه یو چې ورور موږ ته به شمسي راکړي موږ ته به یو ټرانسفارمر راکړي موږ نه ټرانسفارمر غواړو موږ دا یو چې موږ خپله له جیبه څه پیسې ګارې کړي وای موږ ګر دغه ملګري یو موږ د دربار ملګري نه یو موږ نه مړی نه ورځو نه وروره غوښ نه ورځو نه مژانو نه ورځو چې د مژانو والا معلوم دي هغه کسان دي که ووټه ورکړي هغه یې داسې سهار مړی خورم ماښام هم مړی خورم له ووټه به کسان دی ژړانو رالالواسي پسونه رالالواسي لګیا سوي موږ یو موږ په سمه معنا په حقیقت له چرمین صاحب سره ولې غیرتمند سړی دی موږ تاسې په خبر یو وروره نو ګډه یې وروره تقریر مختصر که وخت نشته مازدیګر دی او د لمونځونه به موږ به یو د خدای سره دا وعده کوو لمونځونه به نه قضا کوو د لمانځه به ډېر پابند نه جوړېږو بیا خدای له موږ سره مل دی موږ ملګری دی خبر وه نو او یو عمل بیا بل راځي د الکشن په شپه باندې وروره تاسو به اورېدولي سردار تیمور چې ګینټي شروع ولاله ملا سره وکړه چا سره وه ول اخري چې یو وټ پاتې دی په خوله چغ کوي وای خدای سر د کیسه خلاص وي موږ یو دوی ته به دیګور کړو موږ به دیګور د کوچ وشه پاخه کوي دا په هغه شته سره چې په لیډ باندې د کوم دوی ته به دیګور ورته کوچ وشه په خبره سره دا شپه د امانه موږ سره کړی ساج ډېر نه هم ورور نور ملګري هم ناشتي ساج کور وده دا و حاجي باقي شیخ عثمان خیل د بل وینا لپاره سید محمد کفزی صاحب ته درخواست کوو دی مختصره بیا خبرې وکړي ټایم نشته مقررین هم خبرې کوي سید محمد کفزی صاحب ته درخواست نحمده ونصلي على رسوله الكريم زما ورونه چې نور سیاستیانې نو اوس خبره کړې ده زه به خپله دغه هر عزیز قریب ته دغه خاص کوم چې موږ دا 2 کاله چې دا تور راغلی دی موږ ګډ چې بزي اورته تور کړي صفا خبره ده او تور اصلاحي ورکم چې راغلی دی زموږ کې بزي سره دغه بد اسرائیل له فلسطین سره د کړي تور موږ صفا خبره او دې کې نه موږ او زه خبره د لیبر کاني کې زما کور دی موږ بیا کور کې بیا پرې و مسجد کې په وځي تور شافه پر ما روډونه جوړ کړ زما د وګړي را باندې کله موږ روډ باندې تور راغی پلیس راوصل په زور دا روډ ورتر قسم درته چوم زما دا په کور دا اوبه د باران نه نوځي په باټري له کور را باسم دا د ما سره دا کار وکړي د اوبو پایپ موږ وراغلو سپینځري کې ځان وراوستل ګولما مو وراوستل په دې سپک نظر نه دفتر راوېست
زه د هغې اوس خالد پاړي ماله که په هر ځای کې کوم ځای پروت دی و شمس مراجع ته به ووټ ورکوو که دی راځي که نه راځي زما د هر عزیز دغه خواست دی چې ووټ به درته ورکوي ټول زموږ سره ما درته وویل قسم درته چې زما اوس هم بجلي نشته زه اوس هم په تیاره ناست یم د کټوۍ مهاجر چې کسان دی بجلي ورکړې ده له ما یې کټ کړې ده خاص موږ ته وابړه والا راته ویلي چې دغه موږ ته تور خور راته ویلي چې ته بجلي کټ کړه اوبه یې دي موږ خواست ورته کړی دی کور ته ورغلې دفتر له ورغلو موږ ته په ډېر سپک نظر وویل موږ ته په ډېر غلط الفاظ وویل موږ علما را سره وو سپین ږیري را سره وو هغه یې له دفتره په ډېر په بېکار الفاظ یې موږ له دفتره راوایستلو زه هر ځای کې چې دغه کوم که زموږ 1000 ووټې دي کوم 800 ووټې دي کوم 800 ووټونه دي دا به شیخ مزازي تر کو که دی کامیابه دی که نه دی کامیاب دا شیخ مزازي په دغه یې په ولاک ورکوم د ټولو زه دی ورکوم که دی شمس موږ ته یو شی دی بل شی نه زه غواړو موږ چې خدای پیدا کړي موږ ته موږ سرکار شی نه ده غوښتی موږ خدای ساتلي او زموږ چې خدای کاون چې د کومه چا سره درېدلې دغه سړی بیا په شان نه دی تللی دا کور ته اوس چې راغلی دي دا د پوټ راغلی دي او شمس دا یا شعار ځای کوم ځای پولینګ وي کوم ځای د بدمعشان پولینګ هغه ځای زه ورځم زه ستا په تا باندې سر قربانوم په تا باندې مینه کوم د تا سره هره خوا کوم په هره خوا کې نو اوس درته ولاړم او درته وایم کسان دي په حقیقت سره ولاړ یم په دروغ کسان دي درسره ولاړ یم کني که دغه ټول د دې منسټر راځي چې د ملک صدر راځي دا ولاکه ووټ ورکړم او زه هغه چې دا خواست کوم سلام علیکم دا و سید محمد کفزئی صاحب د بلې وینا لپاره دعوت ورکوو سردار نصیب حمزه ته چې دی تاسو ته خپله وینا وکړي سردار نصیب حمزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د دې نن ښایسته شمولیتي پروګرام صدر چیرمن شمس حمزه د پرڅنګ نه سردار فاروق خان کفزئی له موږ سره راغلي نور ملګري دلته په پنډال کې ناست سپین ږیري او ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه دا کم شمولیتي پروګرام چې نن جوړ شوی دی د سردار حیات الله خان او د سردار سلیم خان پر کور باندې دوی کمبله خوره کړې ده چیرمن صاحب یې راغوښته دي سره له ملګرو چې دوی ملګرتیا کوي د ملګرتیا اعلان یې وکړي عزیزانو د ځان له طرفه او د پارټۍ له طرفه و تاسو ته مبارکي درکوم دعا کوو چې خدای پاک د ستاسو ملګرتیا په موږ پورې بختوره کړي دا تاسو چې نن کمبله خوره کړې ده دلته مو دا خلک راغوښتي دي دا مالیداران مو راغوښتي دي او چیرمن صاحب مو راغوښتي دي له هغه سره ملګري راغلي دي عزیزانو د دې له شا یو وجه ده هغه وجه دا ده چې انسانان کله مایوسه سي بیا دوی یو قدم مخکې لکه دا نن چې تاسو یو قدم اخیستی دی دا تاسو تر موږ مشران یاسته سردار سلیم دلته یو خبره وکړه کلمه یې وویله چې وماته د پیسو هم آفر شوی دی سردار سلیم ته خو له یو خانداني کورنۍ څخه تعلق لري ستا په نامه پورې سردار یادېږي بله ورځ د اجیتور یو درې ملګري د دوی له پارټۍ څخه لږ خوابدي شوي وو بیا د اجیتور زوی ټلیفون ورکړی و چې ستاسې پر چیش باندې له موږ څخه خوابدي یاست دوی ورته ویلي وو چې موږ نه یو خوابدي اجیتور زوی ورته ویلي وو چې موږ په دا خبر یو ستاسو پیسې مقصد بیرته راسئ زه به تاسو ته 50 لکه روپۍ درکړم سړي په جواب کې ورته ویلي وو چې ته خو 50 لکه روپۍ راکړې زه به تاسو ته 15 لکه روپۍ درکړم ته دا پارټۍ یې لکه موږ له راسه که په پیسو باندې د انسانانو ضمیرونه خرڅېدای یا اخیستل کېدلی زموږ په دې کاروان کې یو ډېر غریب انسان دی د خټې کار کوي جانان نومږي اندړ دی ته وس وکړه ته ځان وګوره ته دغه یو جانان واخله کنې سردار سلیم کفزئی خو تا یې لا د هغې سوچ ولی دی په بستره کې د سوچ ولی موږ دا د کوم سړي چې له شا یو عزیزه د دغه نوم دی چیرمن شمس حمزه د دغه یو شی هم نسته په خلکو خدمت کوي له سره غونډه څخه یې راونڅې بیا ته چچلو پورې سردار سلیم وویل هو موږ یې منو دا کفزئی او حمزه دواړه ډېر غټ قومونه دي دلته که بسپن کوي حمزه او کفزئی کوي بلکل یې کوي تا به سوالګر هم ورته ویلي موږ یې منو هغه له دغې وجې کوي چې تا بې حقه کړی دی تا حق نه دی ورسولی تا بې تعلیمه ساتلی دی حکمرانان د 80 کاله حکمراني کړې ده
تا به تعلیم ساتلی دي، تا به علاج ساتلی دي، تا به هسپتال ساتلی دي، تا روډ هم دی ورکړی، تا بجلی نه دی ورکړي. کنیم حمزه او کیفزی دواړه ډېر غیرتمند قومونه دي. په خدای که د په یوه شي باندې هم سترګې په کښته شوې. ها دا دی له ښاره به لرې وي، که شی به وي خپل محنت کوي، په دې کې شک هم نشته. د دغه سړي موږ له شا له دې وي چې زه خدانن چې تاسو د ده ملګرتیا کوئ، موږ هم دغه نه مایوسه شوي یو. دا تاسو چې کوم زموږ په مخه دی دا هم مایوسه شوی، دا هم له یو ډېرې سرکش پارټۍ سره خپل ژوند ګرد راتر کړی دی. بیا د هغه له پلیټفارمه څخه چرمین پاتې شو، بیا چې کوم ټیم له ده سره ناجایزه وشو، بیا د سړي له دا پارټۍ څخه علیحدګي اختیار کړه سره له ملګرو څخه. بیا یې په شل شپې کې الکشن وکړي، 9,500 اوټه د سړي واستل. چاچا چوری ورته وایي، هغه منسټري لکه دا د تور چې نن ختم شوه، د هغه هم دا نه منسټري ختم شوي وه، 4,000 اوټ یې واست. بیا هم دغه سړي خپل پروګرام ځلوه نه کړي. ډېر خلک دلته شته چې دا یوه میاشت قدر راوځي، بیا چې کوم ټایم الکشن وایي بیا پټ وي 5 کاله بعد بیا جنډۍ یو پوسټر لګولی یې زه به فلانۍ پارټۍ سره. دا 5 کاله خپل دفتر نه کوي بند، له سره غونډه څخه یې راواخې، د چچلو پورې نه د چا پوښتنه ځین پاته شوه، نه د چا پاتا ځین پاته شوه، نه د چا مرکه ځین پاته شوه. خلک یې دغه خدمت ته ګوري. دلته نن سبا دا له سره غونډه د چچلو پارې زموږ دا کوم قومونه چې پراته دي دا عزت ته ګوري، دا په پاتا خوا به دی، دا په پښتنه خوا به دی. موږ که سم دی په پارون په برک کې یو سړي دا نه و په کراچۍ کې یو سړي ورته وویل ته زما د پلار پاتال نه راکړې چرمین صاحب پر دې باندې لږ ګیلمن وي، حالانکې ورور یې هم ورغلی و، پلار یې هم ورغلی وي، نور عزیزان هم ورغلي. دلته عزیزه موږ عزت غواړو، د پیسو موږ وږي نه یو، موږ د ونې کوشش خدای را رسوي، دا د سهار او د ماښام به موږ پیدا کولی شو. خبره دا ده عزیزانو، وخت مو نه اخلم دی مازدیګر، دا تاسو چې نن کوم دلته کمبله خوره کړې ده دا هم په ښه نیت خوره کړې ده، تاسو ستاسو ښه نیت موږ ویلی، دلته مختلف قومونه ناست دي. عزیزانو پر مخ به هم دغه نه کوشش سره کوو، دغه نه به ورته یو بل ته میسج ورکوو. دا هر سړي غریشتې شته، څوک د چا په ګای باندې راځي، څوک د چا څوک د سړي کور له ورسې راځي، خو موږ به دغه نه په پراخ نیت باندې لکه چرمین صاحب چې لګیا دی موږ کوشش کوو. تاسو به هم له ننه څخه د دې غړي بعد دغه کوشش کواسته د خلکو ته به میسج ورکوئ چې باید دا نورې حکمرانیانې مو هم ویلې، که د پښتونخوا غدا، که د جمعیت غدا، که د اجیتور غدا، دا مو کړي دي ویلې. پښتونخوا موږ پر دغه غولولو بیا پښتونستان جوړو، ملا موږ پر دغه غولولو چې به ورته مو جنت او دوژخ دي. یو شی هم نشته عزیزه، عمل سم که وروره، جنت او دوژخ ډېر لرې دي. دا عمل سم وي په جنت که سمه دي، که بتا یې سم وي. وخت مو نه اخلم، نور په تفصیل به چرمین صاحب خبره درته وکړي. د سردار سلیم او د سردار حیات الله یو وار بیا د ځان له طرفه څخه شکریا ادا کوم چې ډېر ښایسته پروګرام یې جوړ کړی دی. خدای مو عزت وکړه، تاسو زموږ د ملګرو عزت وکړئ، خدای مو قدر وکړه، کور مو آباد. دا و سردار نصیب حمزه د بلې وینا لپاره دعوت ورکوو. چیرمین شمس حمزه صاحب ته تاسو ته خپله صدارتي وینا وکړي، یوې نارې جواب راکوئ. شمس حمزه قدم راو، شمس حمزه قدم راو، تیز ناره وکړئ. شمس حمزه قدم راو، شمس حمزه قدم راو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن په پاړی محله کې د سردار حیات الله، سردار سلیم، سردار نقیب د دوی ګرد کورنۍ د دې محلې عزیزانو دا پروګرام جوړ کړی دی. دا شمولیتي پروګرام لاړې په شمولیتي جلسه بدل شو. تر ټولو له مخه زه دا نن شامل شوي مشران، ځوانان دیوالی ته سبز بیا په ذات د جنجال خلاص کښېنه خنزده. نو دغه
کم نن د سپین ږیرو مشرانو له موږ سره د ملګرتیا اعلان وکړي یا دلته راغلي دي د دې محلې درانه قدرمن سپین ږیري ځوانان ایزان ناوختي هم ده لمر هم ښکته روان دی خو زه الیکشن ته هر وارم راووتم خو هغه ټایم نه وی موږ ډېر ارمان پاته سو چې ټایم ولی نو به ډېر ښه تر واره چې الیکشن وسو بیا د اجیتور دفتر ته زه ورغلم د ټلیفون راوکړی په کوټه کې ول راسه یو چا ورته ویل چې دی په سیکرټریټ کې دی زه چې ورغلم د ګیلې شروع کې زما ووټونه ګرتا یوړل ما 100,000 ووټ اخیستل نو ما لا دې ګټل کېده د ذاته ګیله څه کوې ګیله څوک پاته سي ارمانونه یې وي اوس ته داسې وکړه دا ما خو در زه یوړل لږ خلک در کم سو د دغو خدمت وکړه ښه دی تا ته سړي در کم سو نو دی ما ته یو خبره وکړه دی پر کرسۍ ناستو د وزارت تازه شپې وې اوله میاشت به وه زما په خیال ول دا واره خو د ډېر ووټ واخیستی بله واره د طلاق دی که 3,000 ووټ هم واخیست پر څنګ کرسۍ کې خلک ناست وو هغو هڼ هڼ ویخندل خیر ما خو نوم درته جواب ورکوی ما حاجي صاحب یو خو د طلاق ګسروي زموږ شی ده د امزازي تر مخکې د طلاق واچوی دی 10 درته اچوي هغه تا واچوئ او بل مال ته دا ټیم پر دې کرسۍ ناست یې اسمان ته ګورې تر غره لاندې نه ګورې چې وطن آباده دی میږ مړي دي د زمیندار کښت و کرونده ستا حالات څنګه دی او ما ته وایي چې راروان وار په 2000 دا اوس راغی 2024 ادي میاشت بعد الیکشن دی بیا دا تجزیه له اوسه کوي چې بله وار د طلاق دی که 3,000 ووټ هم واخلي نو دته ما حاجي صاحب زه نورې خبرې نه درته کوم ما سره ارمان دا دی چې ما 100 شپې پاتې وې ما د الیکشن اعلان وکړي ما زه الیکشن کوم د ما سره یوه میاشت مزید ټایم ولی او دته ما ویل ستا په غاړه د غوا تعویض مه وایي د غوا تعویض نو د لړلي اخندزادګان نه کاږي نور خلک یې کاږي نو ما مورې ورته ګړدی کې دی پر دا کرسۍ ناست ما ویل یوه میاشت ما سره ټیم ولی پر دغه کرسۍ طلاق دی که ته راځه کښېنستلی وای دغه واره بله واره خو د خدای معلومه نه ده خو خیر دا خو سیاست دی موږ له هغه باندې همت نه وارئ مایوسي هم نه وکړه مایوسي ګناه ده که د ویره وکړه یا د ځان واچوئ بیا نه د دین یې نه د پښین یې نه د کور یې نه د جهان یې خو خیر موږ اخلاق موږ خدمت ښه نیت رامخته کوي شکر دی الحمدلله موږ ډېر لوی قوت پیدا کوي موږ 388 نټه جوړ دلته ناست اکثریت د کبزي کام مشران ځوانان دي چې الیکشن تر سو ډاکټر نواز لورلائی د کبزیانو د شکریې لپاره راغلی و ما زموږ د دفتر په حال کې دته چایپاټي وکړه ما ځین وی جوړ کړی ډاکټر ته ما ویل ډاکټر صاحب تا سره خپل قوم ډېر ښه وکړ غریب خلک وو بې تعلیمه له هره څه د حکمرانان محرومه ساتلي وو او له ما سره هم دغه سپېره دغه غریب قوم ډېر لوی همت و نو دته ما یو مشوره ورکړه ما ډاکټر صاحب زه خپل دفتر نه بندوم د دې کام پر ما یو احسان دی زه دفتر ورته خلاصوم که په تاڼه کې کار وکړم په شناختي کارت کې زه بیا خدمت کوم او دته ما وویلې ما زه یو فونډیشن یو اداره جوړوم ته هم داسې کار وکړه ته هم تعلیم یافته سړی قابله سړی خدمتګاره سړی نو لږ نور خلک هم په دې کمیټۍ کې در سره واچوه بیا هغه کار ښه کړي خو ډول بلکل زه خو لګیا یم خدمت یې کوم او زه لږ په انجوز کې پاته سوی یم یو 6 کاله مو نوکري کړې ده ای سیاست مو ډېر کړی دی او چیرمین هم یو 4 کاله پاتې سوم یو څه تجربه مو حاصله کړم ما یو فونډیشن یو اداره د هغه د لارې مو د ځوانان زما له ملګرو اگر په خلوص په مفته بغیر بې تنخواه له ما سره د خدمت شروع کړي
او موږ ډېر سرخرسو، موږ ډېر کار وکړي. کار خلکو ته نه معلومېږي، خو خیر دا یو شناخت کارت دا د مرغې خلک پر دا برډ ډېر ترږي. زموږ خواته 28 پولینګ دی. دا یو پولینګ برډ کلی دا مخکې 900 ووټو. موږ به ورغلو جلسه به وه، شناخت کارت به نه و. دا وار ما دا وکړه چې دغه غریب حمزه سیدی به نادراله تللی، بل بیا ورسره بیوی، ټوکن یې نه سو اخیستل. دغه خلک ته موږ پر کور نادراله هرې 3 میاشتې پر دا علاقه وچلوله. 9,000 شناختي کارډ هم جوړ کړل نوي. او د هغه رزلټ هم دغه رالی. دا دوی چې وېرېدلي دي په خوله غږ نه کوي. بل خوا ته ما دغې ما ووټ پیدا کړي. د سیاست کې یو څه دی سټیپس دي، یو څه دی قدمونه به اخلي چې د هغه ګټه لویه راوځي. دا له 900 ووټه دا برډ ولاړې، اوس 100 ووټه دي. دا یو پولینګ او دا 900 کې زما 485 ووټو. ګرد ووټونه خو نه لوږي، خو د نورو پارټۍ هم ولږ وو. خو خیر ځانو مو هغه شناختي کارت جوړ کړي. ما که د چا وینه وه، که څه خدمت به موږ په وس پوره وه هم وکړي په نیستي کې. او الله په ورسولو. زه خپله دارنګه سوچ لرم. یو ورځ ما کور له یو سړی راغی، زما په جیب کې 1000 روپۍ. داسې مې ولیدې سوڼې وچ وي، کار یې ډېر خراب وي. ما جیب بټوه راوکښه. بټوه خو مې میراث غټه خاصه شناخته کارت او نور شیان پکښې، پیسې ډېر کمې. اما بټوه راوکښه، هغه 1,000 دی. نو ده ته ما ویل دا 1,000 دی، اوس به زما وسي که به ستا وسي. دا یې ډېر غیرتمند غریب وي، ول پروا نشته. الله مهربانه دی. یوه کیسه هم نه ده، به دا یې ستا، زه یې نه درځه غواړم. ما دا د ده ګی خوند راکړي. سړی ته راسه دا 1,000 ورکړه. موږ که بازار له راووتو، چای علم ما تر اوسه د چای پیسې د چا نه درکړي، خلک یې په راکوي. سرعالم خپل دفتر ته ماپښین وي، غرمه وه 1 بجې 10,000 روپۍ راچخ کړي. ما نه وي لیدلي دی. ښه مې داسې وکتل، هغه 10 سړی دا دغه زري کار وکړي، هغه غریب ته ده ورکړي. بله ورځ لاړم دوکۍ ته، امان الله لوڼی دی، د هغه سره مړۍ وخوړه. زه واشروم له لاړم، چې راوتم د زما په جیب کې 9,000 روپۍ یې ښکي. والله چیرمین به یو ځای تیل په واچي. چې د ښه نیت وي، الله یې له بلې خوا درکوي. دا خلکو ته روزي نه شمس ورکوي، نه یې اجتور درکوي، نه یې ملا فیض الله صاحب درکوي، نه یې بل درکوي. عزیزانو، وخت د الیکشن دی. الیکشن دپاره تاسې سابق حکمرانان هر څوک چې دی، غیبت یې موږ نه کوو. تاسې یې وکوئ، خلک یې کوي، زموږ دپاره خوند نه کوي چې موږ یې په بده خوله د یو چا نوم اخلو. موږ خو دې خلکو ته نه ووټ ورکړی دی، الټه هم داسې له دوی سره مقابله کړې. او بیا دغه دواړه 3 4 5 هر څوک چې دی، که اجتور دی هم سیال دی، د دې بوري دی، 2 واره وزیر تر سوی دی، که مولي فیض الله صاحب دی وزیر پاتې سوی دی، د پارټۍ امیر پاتې سوی دی. موږ په کار دی له سیاله سره د سیال رنګه وغږو، د بې عزتۍ په سترګه نه ورته وګورو. خو دا دواړه سابق حکمرانان دي، د لورلۍ عوام له دې سره ډېر ښه وکړل. او دا دواړه وایي چې زموږ مقابله له شمس سره. کله کله بیا چې په دا سر خلاص کړم، د شمس نوم واخلئ، د خلکو ګمان پرته کېږي شمس دی نه وایي، ګرد وریځ دي. یو یې زما مقابله له اجتوره سره ده، بل یې زما مقابله له مولي صاحب سره ده. انوی په سیاست کې بدنیتي کوي، په زړه کې خبر دي چې د شمس کم قوت دی، کم ووټونه دي. دا ټیم تر موږ 4-5 کسر فیګر بالا سوی دی. ولې زموږ نن 100 شمولیته پوره سو دی، اوس شمولیتونه شروع کړي. موږ تر دې له مخه هم شمولیتونه کړي ول. یوه دانه مورې لکه اجتور، یوه دانه مورې لکه دا نور کور وایي موږ ځینوړی په یونټ کې مو ګټ کړی وي. هغه یوه هغه دانه وه چې د دې د دفتر له به ډېر وراتلل. هغه مخره دغه ډېر ورته کښېنستل له سهاره تر مازدیګره، مګر اجتور هغه ښه نیت نه ورسره وکړ. دا نور ول موږ له مخه وړي. اوس خو ده سره سوکه په لګیا یو. دا رنګه هر ورځ یو کتار ځینې راځي، او موږ له د سړي یو ووټ نه، دا 2 ووټه دي. د مخالف ووټ که تاله د رالی دی یو کمږي، حاجتور یا ملا زه یو زیاتږم. دا ووټ چې دی دا نن چې کم
185 کسانو شمولیت وکړي. دا 180 نه دي، دا لاړل، دا واوښتل عزیزانو، دا هغه دي 300 درس ته رسېږي. دا ډېر لوی ووټ دی، 300 ووټه روح پولینګ دی. تاسو دا بوري عوام هر وخت پر هر چا یو اعتماد وکړي. ډېر لوی ووټونه مو ورکړل، وزیران سو، مګر دوی ځان نه کوي کامیابه. دا بیا د ده کار دی. سلیمان خېل ول پیر صاحب له ورغلی و، پیر صاحب ته ویلي دي چې په چمبه مو و. هغه نو پیر خود خوا ورته به څه وي، دلته ستړی شوی یا به دی ډېر غریب وي، د پیر هم زړه نه دی ورته غوښتی. نو چې راته ویل د چمبې هغه لږ یې په زوره ووایه، چې په زور یې ووایي، ډېر په زور یې ووایي، هغه هلته وروره لږ کار خراب سو، بې عزتي جوړه سو. نو بل سړی ورته ناست و، پیر صاحب ته ویلې برخه خو د ښه برخه ورکړه، خو جنې ووته. دې بوري و دې سابق وزیرانو ته ډېره لویه برخه ورکړه، چندې، خوارۍ، سترګې، غالونه له خپل تربره سره، له خپل مالېدار سره، مګر له دوی ووته خاصه پر ځان سو، پر ځان سو، خاصه خپل ځان یې راوی. ولې چا غوا وه ډېره خاص ذات یې لنګېدله، مګر کور ته خوشحاله وي، سپی به وي، شیدې به وي، شړومبی به وي، کوچ به وي، غوا به رالنګه سي، هره ورځ به وه د غولیانو ستم کتل چې دا د ښه دا اوس ډېر پی راکړه. بله ورځ غوا لنګه سوه، خوشحالي سوه، خیرات سوې، ورژه سو، غوا چې دا غوا را شروع سو، غوا په خپله بې سر ورده کړي، ځان یې په خپله راوی. کور ته یو شی هم نه پاتې، زنانې به ورغې، بالټۍ به یې راواخته، د غوا تیان به خالي و. نو بیا یې چا ورته ستایي چې غوا د شړومبی و، موږ ته یې غوا کړي د ځان په خپله روي. نو دغه خلکو هم ځان په خپله راوي. اوس د به ځان ته په خپله ووټ ورکړي، عوام ذاته دونې نه دی بېوقوفه، چې بیا به د دوی اوس دوی د خلکو ضمیر ایمان اخلي. دا کسر ډېره لویه ګناه ده او دا جرم دی. پر دې په کار دی هیله موقع نشته که چا ته دا اوس پیسې درکوم وټ راکړه، یار که یو لوړ ورسره وي که یې ووهئ، دا ډېر لوی جهاد، ډېر لوی جهاد. ته اوس زما ایمان اخلې، ته زما د اسلامه باسې. خو خیر دا زموږ ګایونه هم کله کله دوی بیا اوري، دا زموږ تقریرونه ګرد اوري، هر دغه بیا لږ خیال هم کوي، بیا بله خوا پسې واخلي، بیا بله پسې واخلي. خو دا واره عزیزانو زه یم نوی، بل وخت تاسو نه یم ازمولی، مګر هیله به نه کاږو د روزي الله تعالی درکوي و تاسو ته و موږ ته، نه شمس درکوي نه دا نور خلک درکوي. ما او تا پښتانه یو که فایده غواړو، اول عزت غواړو، پرده غواړو، له هغه بعد فایده غواړو. دا نه زما به د کوټ ختلی، زما به لستوڼی پرې وي، زما به څوک تکیه راکوي، زه به یم یا زه فایده غواړم، زما کار دی. ډېر لوېدلی سړی، ډېر بیخي غرق سړی به خوی په دغه شیان کې چورت نه ووي، مګر عام سپید پوښه خلک چې دي هغه اول عزت غواړي، چې اوټ غواړي زما مالې له راځي، حق به هم سهار دلته راړي. دا به تاریخ ثابته کړي. زه لږ له دوی جلا یم. مولوي فیض الله صاحب وایي چې تور دا دوه دا ټیم لږ سابق وزیران دي، دا نورې پارټۍ لږ کمزورګي دي، دغه دوه چې کوم دي په برته بته وایي. زه له دوی لږ جلا یم. یو زه تر دوی ځوان یم. موږ سبق وایي، مولوي فیض الله صاحب وزیر په 2002 کې، انا موږ په کالج په 11 جماعت کې، حاجي تور زویان زموږ سره په یونیورسټۍ کې. زه لږ ځوان یم، دوی لږ هغه په انګریزي کې ایجډ دی، معنا لږ وخت تر سوی، لږ یادمونه هم خوش سر یم، خوش لږ پرېشر یم په موږ کې. بیا شکر دی الحمدلله فلحاله بیماري الله نه ده راوستل دي. دویم دوی تعلیم نه دی کړی، یو هم تعلیم نه دی کړی، ډګریانې به ورسره وي مګر هغه به جعلي وي. ما به خپله تعلیم کړی او اسمبلۍ له د حساب ځای دی، هلته تعلیم غواړي. دریم زه په یو سیاسي پروسس کې پاته سوی یم، د هغې له غره نه یم راغلی. زموږ کلی دی، زموږ غر دی، ډېر غټ غر دی زموږ د کلي غر، کړو غر ورته وایي.
دغه علاقه کې دونې جګ غر غټ غر نشته یاره له بازار لام ښکاره کېږي شاید له دې دغه څخه چې دربین ور واچوي نو زه هم د کړو له لمنې له میا نه یم راغلی ورور موږ هم سیاست کړی دی ستای دا وایست شپون یې د میږي پوهوی سي انسانان نه سي پوهوی موږ بیا د انسانانو کې لږ هغه شپنیم کړګې ده یو توی یو رمه به مو سره راګرځولګي خو تاسو ته دا وایم ایزانو زه له دا خلکو څخه کامیابي له الله غواړو له تاسو دا د اوټ دا د نیت د ښه نیت درځه غواړو او که خدای کامیابي راکړي بیا له دغه الله څخه دا توفیق غواړو چې موږ د دې ولس خدمت وکړو موږ د دې د لورلایي که اوبه دي که روزګار دی که تعلیم دی که هسپتال دی که د دغه خلکو ته یو سهولت ورکړو یا موږ یو سبب وګرځو د دې لپاره شپه او ورځ یې وکړو چې د دې ولس خدمت وکړو خدمت چې کوې بیا خاص کر د حقدار د غریب غا الله په خوشحاله کړي الله وی زکه د غوښتم شاید ستا به دا خیال ته به ما په ماجد کې غواړي ته به ما په ادره کې غواړي الله وی زه سیم زه د غریب په زړه کې یم که د غریب زړه وګاټي الله د پیدا الله د وګاټي موږ هم وروره سیاسي خلک یو د لالچ د دوکه درواغ له دغه خدای را ساتلی یو ډېر صفایو پر مخ هم له الله دا دعا کوو چې یا الله په موږ غلا په موږ کرپشن ناروا ظلم د بل حق د هغوی ناس که چې اوټ د یوړی ځان د پر واچوي هېرېده به پکې نه وي دا به ور ښکاره کوو که الله کامیابي راکوه دا ګرګوري ته چې نمایندګي څنګه کړي حق په دې محله کې په عزت په طریقه نه سوی میلاو بیا ویلی شي یو د ایمرجنسي کار میړه کوټې له ځي اسلام آباد له پسې درس پریشاني د ټلیفون یې در وکړي د ایمرجنسۍ د وقایې کار به د وقایې پټاپټ کړي له وقایې راپیې خوا هر کار چې وي 15 کاله سته هر کال راکلی سي یو محله راغوښتی سي په ماجد کې په سکول کې د یو چا پر کور باندې دخه نن دا ګلی ده دا روډ نن څله بند دی معنی یو میټینګ دی یو خلک ناست دي چې ښه نیت رامخته کې زه دا یوه خبر عرضه کوم ځان چې ښه نیت وي یوه غوا په ګرده محله رسېږي 28 اربو روپۍ څنګه په پاړي محله نه رسېږي معنی دا د لتا هیره د تا وزما 400 ده 1400 اوټه پاړي محلې یو اربله وره 1100 اوټه بابک لالا ته ورکړه زما یاد په دا 2018 کې واجي تور ته ورکړه ته څنګه له تا زه په 15 کاله کې په دا 28 اربو روپۍ کې له تا پاړي محله هیر له تا سور غونډ هیر دی له تا براډ هیر دی له تا بخمه هیر پیسې ته یې ما راوړي دي نو خو ورک مه کوه تا خدمت کړی دی خلکو تا ته اوټ درکړي ته څه کوې چې اوس دی پریشان یې موږ ولا به په خندا خندا ورکو دا ټیم 80% کمپلیټ 60% پاتې دی هغه هم د غرو د شلوغه نه د بازار د پاخه روډو کار دی ښه په تسلي لګیا او د دغه شنه چت له مالکه پر امید یو الله چې کوم دی دغه مولوي فیض الله صاحب یوه چا نه پېژندوی چې دی وزیر کېدی ټکټ یې ورکاوی عجایب د درګۍ غدی د ماسټران د یونین صدر دی موږ د پښتونخوا په دفتر کې نو دغه رالی بیان چې مولوي فیض الله ته ټکټ ورکړي د کم ځای دی په دې ځای دی د کم ځای دی د درګۍ دی عجایب حال وکړي بل چا له ټلیفون وکړي هغه وارلس لوپ وي هغه دا د پلاني زوی دی اجتور هم دغه رنګه یو عام سړی وي لکه لبه راووتې دلته به د سهاره تر ماښامه ناست وي بل یو کار هم نه کړه تاش وکړه پلانی کار وکړه مګر 2 واره وزیر سوی شمس خو بیرته هم د غونې خلک پزه مې تر واره هم ووټ کړی دی په سیاسي پروسس کې هم پاتې شوی دی موږ هم راکلی سو هیله به نه کاږو له الله څخه کاکړۍ غاړه د ول خدای غني دی داد به وکړي موږ به هم د خیساره کې مګر کږوي دا راځي خو خپل عمل خپل نیت به سمو زه خوشحاله په دې یم عزیزانو تر واره د کیبزیان موږ ته ډېر لوی سپورټ راکړي په کومه کیسه کې
چې موږ په بلدیات کې صوبت سلارزی پر دیواډ ودراوئ د کیبزیان چې کوم دلته په دیواډ کې څه وټونه ول دغو موږ ته ډېر خپل نیت راښکاره کړ پس یې وایي هغه ګی موږ ته ډېر خوند راکړ او نن چې موږ ګورو دا کوم شمولیتي پروګرامونه کېږي په هر محله کې 2 3 4 کوره د کیبزیان پکښې وي ولیاړ چې له موږ سره ملګرتیا کوي او دغه د نن د بیا فاروق خان کوم پروګرام وکړي او په بخمه محله کې کوم کیبزیان له موږ سره شمولیت وکړي دغه د بخمې محلې هغه سردار باران دا نور ستاسو تربرونه دي ستاسو د کاله دي دغه نن چې نقیب خان کوم کردار ادا کوي له اولې ورځې نقیب خو زه د کالج له ټیمه پزه نم په کالج کې زموږ الکشن و مقابله و زموږ د پښتونخوا هغه یم د یونټ صدر و یو قیوم کیبزی و یو نقیب کیبزی و دوه هغه ټیم اوټ ماته راکړي زه د هغه ټیمه تر احسان لاندې شمسم زرزیدی دکم د خدمتگاران دا شمسم زرزیدی ولس باندې راټول بینن ملګری هر سړی دی دکم د خدمتگاران دا شمسم زرزیدی دکم د خدمتگاران دا شمسم زرزیدی نایزانو د نقیب خان او زموږ هغه د سټوډنټ لایف هغه رشته وه ناسکه وه سیاست و او د هغه مینه دغه ځای له راغه چې موږ محنت کاوی نن دغه د دغه وروسته دغه مجمع زموږ لښکر نور برکت په وکړي له برکته سره دلته د بازار د هر قوم خلک ناست دي څوکه خلک پر یو چا اعتماد راځي څوک چا په زیندولی نه وي بله ورځ یې واوري ورځ یې وویني بله ورځ یې غږا او نیت وویني پر مخ بیا هغه سره یو ملګرتیا ورسره وکړي ناوختي ده عزیزانو زه خپله زما ملګرو ته هر وخت زه خپله یم نه بدماش یم نه غل یم نه قاتل یم سیاسي ورکر یم تعلیم یافته سړی به سوچ هم دا وي چې دی به امن سکون خوشحالي ښه نیتي رامخته کوي زه خپل ملګرو ته هر وخت وایم چې شر جنګ بل ته په غور بدنیتي دا تاوان دا الیکشن دی که موږ له حکمته کار واخلو د سړي سینې کار واخلو لږ هوښیاران سو خپل ووټ په صحیح طریقه پر خپل پولینګ واچو یو ښه کمیټۍ جوړه کړو دغه پولینګ دلته که 2 پولینګ دي که 3 پولینګ دي دا پولینګ موږ تر مازدیګره ښه په خندا وچلو د جمعیت ایجنټ دی د اجتور ایجنټ دی د پښتونخوا هغه دی څوک راځي ووټ اچوي و هغه ته د لاړ شي وردی کړي دا جګړې دا جنګونه دا دعوې او بوری دی ځای دی جنګیره سړی نه کیچلېږي بوری دی ځای دی که یو وی معنا هغه په دا ګر بوري کې نه چلېږي نه دلته ټاپه سته نه دلته زور سته زور په خپله الریډي د بوري پیزا ختم کړی دا هغه علاقې نه دي چې معنا لکه نورې علاقې ټاپې دي دندې دي دلته خیر خیریت یو جعلي ووټ د مړغه به یو څوک اټکي وادي کېدای شي په هغه کې به زموږ ملګری مې یو چم وکړي د موقع کار نورو درغلی موږ به بډۍ ویستې بیا به یو دوکه وکړه موږ به غلط بند غلط ملت چې دی بورې هم بند کړي دي موږ هم بندوو نه دغه نه جنګ غواړي نه د غوښ غواړي چې دغه یې ورته لالا بس دا پر مخ نور په خندا غلطي بند انشاءالله زورور یو خدای دی تر خدای را لاندې موږ د انسانان ګډ سره برابر یو کوم دا اوس پلانی زورور دی زه کمزور یم نوم تاوان و وروره نه دی زورور دی نه موږ زورور یو سره برابر یو سپکه ګسر کوونه خیر خیرت ته انشاءالله د 8 فروری د مازدیګر د ماښام د ریزلټو و انتظار ته کښېنئ که دغه د عوام دغه ښه نیت او دغه جذبه په هغه ورځ خپله معنا د یو 2-3 غنټو خواري وکاږي
خپل ووټونه د نرو د ښځغې استعمال کړي دا کامیابي راځي او جیت به هم په زراو جیت وي په 150 جیت به نه وي. نور زه خپله پیپلز پارټۍ ته تللی یم. پیپلز پارټۍ د غریبانو پارټۍ د ملازمینو تنخواګانې زیات کړي دي. پښتونخوا خیبر پښتونخوا نوم باچا خان مړ سو نه سو ور میلاو، ولی خان مړ سو نه سو ور میلاو، اسپندیار سپین ږیری سوی دغه زرداري صاحب یې له دغه یې ورکړه د سرحد نوم یې ور ختم کړي وچه پښتونخوا یې ورکوله یې له نن لیک دا خیبر په ګټ بدنیتي وه مګر دا پښتانه ته نوم هم پیپلز پارټۍ ورکړی دی. بیا پیپلز پارټۍ د زنانو پارټۍ هم ده په دا لورلایي وړه ضلع د نماینده هم نه دی راغلی. 18,000 زنان د بېنظیر انکم سپورټ پیسې اخلي. که خدای کامیابي راکړه د لورلایي هره زنانه دا عاجزه ده زموږ معاشره ده موږ ته معلومه ده. د سرکاري ملازمو زنانو په هیخوا نورې د بېروزګاره زنان دا ګرد عاجزه دي موږ حقوق نه ورکو و دې ته به انشاءالله که زموږ حکومت رالی دا د بېنظیر انکم سپورټ پیسې به ورمنظورو. تعلیم یافته ځوانانو ته به دا لوی نوکرۍ بې تعلیمه ځوانانو ته د بې تعلیمه نوکرۍ معذوره ته د معذوره اقلیت ته د هغه د علاقې د ترقۍ لپاره به خپل کردار ادا کړو. کور ودان سه الله مو عزت وکړه. یو جهان مننه دا دونې لوی شمولیت باندې د دغه ډېر لوی اثرات دي. دا موبایلونه دا پلکاو انسانان ګوري دا ستاسو دغه شمولیت زموږ پر ګرد کمپین زموږ پر ګرد ورک باندې د جیت یو ډېره لویه هغه دقته چې ورکه سي د نورو خلکو زړونه پورته کېږي نور ماحول په جوړېږي. دغه رنګه لوی شمولیت بیخي موږ کم کړي دي خو دا شمولیت چې چا جوړ کړي دي کوم سران دي که ځوانان دي هغو ته سور سلام کوو. مننه. عجب خان کفزیم بما خاندان 7 افراد شمولیت اعلان کړي د شمس اندازې کاروان کې. عجب خان کفزی خدمت یا اراده ده د چای پروګرام سوی د پلاین کښېنئ نو دا خدمت به خلک ستاسو وکړي. پروګرام سوی دی شکل کې حوصله ده خدمت یا اراده ده خدمت یا اراده ده چای وکړي زما هر سړی به کښېنئ چای به کوئ موږ بین بس کړئ.